ژوندي قامونه همیشه خپل د ازادۍ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره جوش او جذبې سره باندې خو دلته کې که تاسو دا ننداره ګورئ نو دغه ماشومان دي او دغه فواره چې کوم دی هغه لګېدلې ده هغې کې د ازادۍ ورځ ده او ازادۍ ورځ دي داسې ګڼي چې مونږ که هر څه کوو نو هغه په غلطۍ کې یا په چې کوم کار کېږي نو هغه کار غلط نه وي بلکې هغه به ټیک وي نو دغه ماشومان تاسو ګورئ د ګرمۍ سخته ګرمي هم ده او د ګرمۍ یخولو لپاره چې کوم دی نو هغې دا تاسو ګورئ په دغه فواره چې دلته کومه لګېدلې ده د کلا بالاحصار مخې ته دا ټول راغونډ شوي دي او واړه ماشومان دي زیاتره پکې خو دلته کې چې کوم د ازادۍ ورځ مانځلی کېږي نو هغه د پومپونګو سره مانځلی کېږي د تاریخ پاڼه د دې نه هېره شوې ده او د دې کې د ټولو نه اهمه ذمهواري زموږ د مشرانو ده چې دغه ماشومان پوهول دي چې یاره موږ به د خپل هیواد دغه د ازادۍ ورځ څنګه مانځو دا به موږ په پومپونګو سره نه مانځو بلکې دا به موږ په دغه تاریخ چې کوم دی هغه به په خپل ذهن کې په خپل زړه کې چې کوم دی هغه موږ خوندي ساتو دا قلعه بالاحصار دی او دغه ننداره تاسو ګورئ هر طرف ته د پاکستان جنډې چې کوم دی هغه به تاسو ته په نظر راځي او ورسره د قام سره د وطن سره مینه لرونکي دغه پښتانه چې کوم دی هغه نن په پېښور ښار کې چې کوم دی ځای په ځای باندې دغه شان په مختلفو ځایونو کې میلې ټېلې لګېدلې دي آیس کریم دي ورسره شربت هم لګېدلې دي او دې سره چې کوم دی که تاسو لږ مخکې زموږ دا ویډیو کتلي نو په هغې کې ټریفک والا هم کوشش کوي چې یاره سړک روډ چې کوم دی هغه بلاک نه شي دغه مخامخ تاسو ګورئ جي ټي روډ دی او دغه جي ټي روډ بالکل جي صرف د دغې وجې نه بلاک تاسو ته به ښکاري چې خلک ډېر راغونډ شوي دي او دغه ټریفک نظام د هغې پوره خیال نه ساتي لږ لرې تصویر دی او بالکل چې دغلته کې د قلعه بالاحصار مخې ته دغه وطنوال راغونډ شوي د دې غرض لپاره دی چې مونږ دا وطن زموږ مشرانو زموږ لپاره ډېر په سختو سره ډېرو په قربانو سره آزاد کړی دی او نن مونږ چې په آزاده فضا کې ساه اخلو نو دا زموږ دغه مشرانو د آزادۍ یعنې د مشرانو د قربانو نتیجه ده خو یو څیز چې هغه دا دی چې اوسني کوم مشران چې ژوندي دي د هغوی یوه ذمهواري جوړېږي چې دا به په پومپونګو سره موږ نه مانځو هر طرف ته دغه هم د خوشحالۍ یو اظهار دی بهرحال دې ته هم که موږ بد ووایو خو ډېر بد هم نه دي ویل پکار خو په مناسب ځای کې چې کوم دی دغه کول پکار دي دلته عام ورځو کې بالکل چې د پرېښودو اجازت نه وي د اف سی د طرفه چونکې دا د هیډ کوارټر دی د فرنټیر کراپس او بیا دلته کې چې کوم دی چونکې سیکورټي فورسز دي خو نن د ازادۍ ورځ ده نو بالکل چې کوم دی هغه چاته هم څه نه ویلی کېږي ګرانو کتونکو دا ده کې سخوانۍ ننداره نه ده دا د قلعه بالاحصار ننداره ده چې هغه موږ تاسو ته وښودله او وخت په وخت موږ ګورو چې په کم ځای کې د پېښور په کم ګوټ کې چې کوم دی دغه شانتې نظارې دي دغلته لږه غونته کې ګڼه هم راغونډه شوې ده لږ غونته کې هلته هم نږدې ورځو چې دغلته څه داسې منظر روان دی څه کیسه روانه ده جی ګرانو کتونکو دا بالکل د قلعه بالاحصار مین ګیټ دی او مین ګیټ دی بالکل چې او دلته کې دغه رش تاسو ګورئ دغه رش چې کوم دی د دې خبرې څرګندونه کوي چې د ازادۍ ورځ ژوندي قابونه مانځي او دغه ژوندي قام تاسو ته په نظر راځي دې کې واړه شته مشران شته او ماشومان شته ماشومانې هم شته او دوی د پاکستان زنده‌باد دغه نارې چې کوم دی هغه مانځي قدرمنو اردوونکو دا ننداره وه د قلعه بالاحصار مخې ته د جي ټي روډ سره بالکل جي پیوست دغلته کې هم دغه میله لګېدلې ده خلک دلته د کتلو لپاره راغلي دي خو دننه قلعه بالاحصار ته چې کوم دی هغه خلک نه پرېږدي قدرمنو زموږ دغه پروګرام تر دې دمو ګورو چې په کیسهخوانۍ کې څه روان دي او هلته کې څومره هلې ځلې دي خلک د ازادۍ ورځ څنګه مانځي زه چې ځو کیسهخوانۍ ته کتونکو دا کیسهخوانۍ بازار دی او دلته کې باقاعده توګه باندې دلته د جشن ازادۍ لپاره هم تقریبات شروع دي خلک څه لږ ډېر شته خو د ګرمۍ موسم دی ګرمۍ کې ډېر خلک نه وځي دلته به په ماښامي ټایم کې به دغه پروګرامات کېږي
ته